نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد 30 سنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي د نبوت سلسله د آدم علیه السلام نه شروع شو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم شو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دې سلسله ختمېدلو ته ویل شي ختم نبوت. او ما تاسو ته دا خبره بار بار کړې ده چې د انبیاء کرام نبیان په کوم دي هغه معصوم دي او بیا انبیاء کرامو کې پنځه نبیان داسې دي چې هغه خاص دي. دومره تفصیل ته نظم خو دومره خبره دی چې بعضې پکې خاص دي. همدغه شان ته دغه سلسله بیا د نبي علیه السلام چې کوم نبي علیه السلام چا کتلی وي په هغه ایمان راوړي او په دې ایمان حالت کې دنیا نه تللي وي د صحابه کرام ویل شي. صحابه کرام کې بعضې صحابه داسې دي چې هغه خاص دي چې هغوی ته خلفای راشدین ویل شي. او دا تاسو ته ما بار بار دا خبره کړې دی چې صحابه کرام محفوظ دي. الله رب العزت د دوی ګناهونه معاف کړي دي. که مخکې ګناهونه ورته شوي خو بیا الله رب العزت د دوی ګناهونه معاف کړي دي. نو صحابه کرام محفوظ شو او انبیاء کرام ته کوم دي معصوم دي. نو د نبی علیه السلام چې کله 40 سال کې نبی علیه السلام ته نبوت ملاو شو هغه نه بعد تر 63 سال عمر پورې نبی علیه السلام وفتلو پورې په 9 لاکھ مربع میل دنیا باندې اسلام خور شوی. بیا نبی علیه السلام د اشاراتو او د کنایاتو او نبی علیه السلام د بیماری په وخت کې حضرت ابوبکر صدیق امامت ته مخته شو. نو دا پته ولګېده چې د امامت اصل حقدار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دویم کاله خلیفہ پاتې شو. په دغه دویم کالو کې اسلام ته کوم دی 11 لکه مربع میل دنیا باندې خور شو. او بیا چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دنیا نه تلو نو هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نوم واخیستو زمانه بعد به خلیفہ حضرت عمر وي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت کوم دور و 10 کاله دور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تیر کړی دی. په دغه دور کې 22 لاکھ مربع میل په 10 کالو کې 22 لاکھ مربع میل باندې اسلام خور شو دنیا کې. او بیا څه کوم دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شپږو کسانو نومونه واخیستل چې هغه کې یو عثمان رضی الله تعالی عنہ او یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو عبدالرحمن بن عوف او دې سره طلحه زبیر رضی الله تعالی عنہ. دا شپږ کسان تقریبا وو. د هغوی نومونه یې واخیستل. زمانه بعد به دغه شورا جمع شي او هغه نه بعد به د خلیفه انتخاب دی. نو بیا آخري اختیار حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ ته ورکړل شو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ د هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ انتخاب وکړ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تقریبا 12 کال خلافت وکړو. په دې 12 کالو کې 35 لاکھ مربع میل باندې اسلام خور شو په دنیا باندې. 35 لاکھ مربع میل باندې دنیا باندې اسلام خور شو. خو بیا په دغه وخت کې تاسو ته پته دی چې یهودیانو عیسیانو اول نه څه کوم دی د اسلام بېخوني کړې دی او د اسلام خلاف یې سازشونه کړي دي. نو عبدالله بن سبا دا یو یهودي و او خپل ځان یې مسلمان ګڼلو او دا د ژبې ډېر تیز و ډېر تیز انسان و. نو هغه کوشش کوو چې زه چې کوم دی د اسلام خلاف راوځم. خو هغه
د حضرت عمر دور کې د هغه وس نه چلیدو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور کې هغه خپل کوششونه وکړل د حضرت عمر دور کې او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په موقف د نبی علیه الصلاۃ والسلام موقف وو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل اخرج اليهود من جزيره العرب نو په هغه وخت کې يهوديان کوم دي د عربونه وبستو هغه کوم د بهر کړیو او بیا څه د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور راغی نو په دغه وخت کې عبد الله بن سبا چې د شیعاګانو نیکو د چا نیکو د شیعاګانو بنیاد اکثر شیعاګان یې چې دغه فرقې وروسته جوړې شوي دي دا فرقې څه کوم دي د دوی بنیاد هغه ځای نه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور نه ایښه شوی دی چې هغوی مشر څه کوم دی د دوی څه کوم نیکو د دوی بنیاد چا ایښی دی عبدالله بن سبا عبدالله بن سبا ملعون هغه دا کوشش وکړ هغه دلته کوفې ته لاړو مکې ته لاړو او دلته یې وس ونه رسېدو لاړو شام ته دمشق ته مصر ته داسې علاقو ته لاړو او ویې ویلو چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلافت حق نه دی حق د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی ځکه چې د هر پیغمبر خپل نایب وي نو لهذا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نایب څه کوم دی هغه حضرت علی دی نو لهذا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته پکار دی چې زموږ خلیفہ شي نو هغه څه کوم دی عبدالله بن سبا ملعون هغه دغه سازش وکړو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلاف او خلک یې تیار کړل د هغوی ذهن سازي وکړله د هغوی ذهنونه یې جوړ کړل داسې ذهنونه یې ورته جوړ کړل چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور ختم شي او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دور راشي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلاف سازش وکړو او هغه باندې د حملې کوشش وکړو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وویلو چې ته خلافت پرېږده او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلافت پرې نه ښودو او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په قرآن مجید باندې ناست دی چې د عبدالله بن سبا ملګرو د شیعاګانو چې کوم دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړو او بیا تقریبا 35 لاکھ مربع میل باندې اسلام خور شوی و د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې او بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دور راغی چې د دې انتخاب هم کبار صحابه کرامو کړی و چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شي نو څلور کاله تقریبا 2 میاشتې هغه خلافت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وکړ او هغه نه بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو مسجد کې عبدالرحمن بن ملجم هغه مردار شهید کو اول زخمی شو او بیا کوم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید شو او بیا هغه د شهادت نه بعد تقریبا اسلام کوم د 40 لکه مربع میل باندې اسلام خور شوی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا وصیت کړو چې ما نه بعد د خلیفہ حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ وي چې د دې بچو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو وسیو او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تو بچو نو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دینه بعد کوم د خلیفہ جوړ شو او چې کله خلیفہ جوړ شو نو په دغه وخت کې تقریبا 6 میاشتې د دې خلافت وشو د خلیفہ شو 6 میاشتې نه بعد کوم د دې ته پته ولګېده چې کوم د مکې خلک دي د مدینې خلک دي دا خو ما سره دي او کوم د کوفې خلک دي بنو امیه خلک دي شام خلک دي هغه خلک هغه سره ولاړ دي معاویه رضی الله تعالی عنہ سره نو لهذا دا انتشار ختمولو دپاره حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بلاس باندې بیعت وکړو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بلاس باندې شا بیعت وکړو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ نیاز وسط طالبانو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم احادیث و چې 10 کاله به خلافت چلیږي نو کله د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ خلافت ختم شو نو 10 کاله پوره شو او خلافت څه شو پوره شو نو بیا هغه نه بعد د ملکیت دور راغی او بیا اول څه کوم دی حضرت څلوېښتمې هجرې کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه د ټولو مسلمانانو خلیفہ جوړ شو تقریبا په 40مې هجرې کې 40مې هجرې نه ونیسه تر 15مې هجرې پورې او 15مې هجرې پورې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په 19 کاله دور کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خلافت وکړ او په 19 کاله دور کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ 64 लाख مربع میل دنیا باندې اسلام خور 64 लाख مربع میل دنیا باندې اسلام خور تاسو وګورئ که څومره
19 کاله خلافت حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ وکړ او په 19 کاله دور کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په 64 लाख مربع میل باندې اسلام خور شو. نو بیا کوم دی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ کله اخري حالات راغی په دغه وخت خپل ملګری را جمع کړو څه په دې کې یو معاویه بن شعبه رضی الله تعالی عنہ هم موجود و. نو هغوی نه تپوس وکړ چې د ایمان بعد خلیفه څوک پکار دی. نو هغوی ورته وفرمیل حضرت معاویه بن شعبه رضی الله تعالی عنہ چې د تا نه بعد خلیفه کوم دی یزید پکار دی. ګورې تاسو ته پته دی تاسو ته به یا پته وي یا به نه وي یزید مسلمان څوک یزید مسلمان و او یزید ته کوم دی حضرت معاویه ته دا پته نه وه رضی الله تعالی عنہ ته چې یاره اوس شیعګان په دې یزید د وجې نه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ پسې کنځلې کوي خبرې کوي نو موږ تاسو به د حضرت معاویه دفاع کوو. هغه زمونږ ستاسو خلیفه و زمونږ صحابي و کاتب وحی و. نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه مغیره بن شعبه نه تپوس وکړو نو هغو ته وفرمیلو چې یزید په دې پکار دی چې بنو امیه او د شام چې کوم خلک دي نو دا خلک نور کبار صحابه نه قبلوي نو لہذا یزید کا خلیفہ شو نو دا اختلاف به ختم شي اتفاق به راشي. دینه مخکې جنګ جمل او جنګ صفین کې ډېره وینه توی شوې ده د مسلمانانو وینه توی شوې ده. نو لہذا مسلمانانو ته به یو اتفاق میلاو شي او اتحاد به میلاو شي او د تاسو نه بعد خلیفہ څوک پکار دی یزید پکار دی. نو یزید پته ورته نه وه د معاویه رضی الله تعالی نو معاویه رضی الله تعالی عنہ په مسجد کې تقریر وکړو. تقریر کې دا خبره وکړه چې یا الله کچری یزید د خلافت اهل وي نو یا الله ته ژوندی لري او که د خلافت اهل نه وي نو بیا د یزید ته یا رب العزت مرګ ورکړي. او بیا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د تلو نه بعد یزید د مسلمانانو خلیفه شو. یزید چې کله د مسلمانانو خلیفه شو نو یزید د څومره گورنران چې دي چې د شام گورنران دي او د مکې د مدینې هم ټولو گورنرانو ته دغه پیغام راولېږه چې تاسو کوم دی د څومره خلک دي دا د ما په بیعت باندې مجبوره کړی شي زما بیعت دې خامخا وکړلی شي. په دغه وخت کې د مدینې گورنر ولید بن عتبه و. څوک ولید بن عتبه و. نو چې کله ولید بن عتبه ته دغه خط راولېږلی شو نو ولید بن عتبه په دغه وخت کې دې سره کبار صحابه کرام څلور وو. یو ته کوم دی عبدالله بن زبیر و دویم عبدالله بن عمر و او دریم عبدالله بن عباس و چې دوی ته ویلی شي عبدالله د فقې په اصطلاح کې عبدالله. اکثر دا سوال په وفاق کې نصیب عبدالله نه څه مراد دی نو عبدالله نه مراد عبدالله بن زبیر دی او عبدالله بن عباس دی او عبدالله بن عمر دی او دې سره سره حسن رضی الله تعالی عنہ دا هم و. نو ولید بن عتبه دغه څلور واړه راجمع کړل او چې کله یې راجمع کړل نو هغوی نه یې مشوره واخیستله چې څه پکار دی آیا د یزید بیعت پکار دی که نه دی پکار. نو دغو څلورو واړو ورته وویلو چې موږ به مشوره وکړو د مشورې نه بعد به تاسو ته رایې درکړو چې څه مو خوښه ده. نو چې کله دې مشورې ته لاړل نو په دې کې عبدالله بن زبیر او حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ لاړل مکې ته د شپې شپې مکې ته ووتل او مکې کې چې کله خلکو ته پته ولګېده چې دې د یزید مخالفت کړی دی نو د مکې خلکو د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ او د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ بیعت شروع کړ. چا بیعت شروع کړ؟ د مکې خلکو د عبدالله بن زبیر حسین رضی الله تعالی عنہ بیعت شروع. نو چې کله د کوفې خلکو ته پته ولګېده چې حضرت حسین او دې سره سره حضرت حسین او عبدالله بن زبیر دې د یزید مخالفت کړی دی نو د کوفې خلکو هم خطونه ورته راولېږل. دومره ډېر خطونه یې راولېږل تقریبا بعضو کتابونو مختلف او روایات لیکلي دي خو چې کوم مستند روایات دی په هغه کې دا راځي تقریبا 12000 خطونه د کوفې خلکو ته راولېږل چې دلته راشه موږ د سره بیعت کوو نو جوانان چې کوم دي هغه ستاسو منتظر دي. دی چا ته وفرمیلو حضرت حسین ته او حضرت عبدالله بن زبیر ته. نو چې کله دومره خطونه راغلل چې بورې دې ډکې شوې نو هغه نه بعد حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره د خپل خاندان تقریبا 150 کسان هغه روان شو کوفې ته. زمونږ کوفې ته ځو
او هلته خلکو مونږ ته خطونه رالېږلي دي هغوی د مونږ بیعت ته تیار دي لهذا هلته مونږ ځو کوفې ته خو چې کله کوفې ته دی روان شو نو په دغه ټیم کې عبدالله بن زبیر او عبدالله بن عمر او عبدالله بن عباس د درېواړو بدلو د منع کړو چې تاسو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره هم د کوفې خلکو دوکه کړې ده چا سره دوکه کړې ده د کوفې خلکو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره دوکه کړې ده نو تاسو سره هم دوکه کوي دا خلک دا دوکه مار خلک ده د دې په خبرو باندې د دې په خبرو باندې مزه نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ما اراده کړې ده چې په هر حالت کې تم ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ما خپل نیکه مبارک هغه په خوب کې لیدل دي نو لهذا زه به خامخا کوفې ته ځم خدا د تقدیر خبره عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې حسین تو خو زه لاړ شه خیر دی خو د کوم خاندان والا چې کوم کسان دي د خاندان والا دا مبیا کوفې ته داخله ک مبیا کېدای شي او کوفې والا خلک دوکه وکړي او تاسو سره دوکه وکړي د خاندان خو به بشي خو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کوم خاندان دی نو دا خاندان ټول دا اراده وکړه چې موږ به کوفې ته ځو او کوفې کې به د کوم خلک کوم سره بیعت کوي نو دا بیعت والا خلک د دوی بیعت به قبلو او بیا به کوم د مسلمانانو خلیفہ جوړېږي گورنر به جوړېږي دا گورنري به د کوفې ورته ملوېدله او بیا چې کله حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته کبار صحابه کرام وفرمایل چې تاسو خدا نه منئ چې تاسو ودرېږئ مطلب نه ځئ نو بیا تاسو داسې وکړئ چې یو مسلم بن عقیل ته هغه د حسین رضی الله تعالی عنہ تره زوی عقیل دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورور و او مسلم د عقیل زوی و حسین د حضرت علی زوی نو دا خپلو کې تره زمن و نو مسلم بن عقیل یې کوفې ته ولېږو چې کله کوفې ته یې ولېږو ورته وویلو چې ته حالات معلوم کړه چې څه حالات د کوفه کې نو چې کله حضرت مسلم بن عقیل هغه کوفې ته لاړو نو د کوفې حالات یې ولیدل کوفې حالات ډېر ښه نو په دغه وخت کې د کوفې څومره خلک وو په دغه وخت کې د کوفې څومره خلک وو هغه د مسلم بن عقیل سره بیعت وکړو تقریبا کتابونو لیکلي دي چې 18000 کسانو د حضرت مسلم بن عقیل بیعت وکړو چې موږ د حضرت حسین سره د بیعت لپاره تیار یو او دا حضرت هانی بن عروه په کور کې اوسېدو خو دې ټیم کې یزید ته پته ولګېده که اوس خو زما د مشري خرابېږي زما خلافت باندې چې کوم دی هغه مشکلات رسي مصیبتونه رسي حضرت حسین سره څه خلک بیعت کوي نو دا خلک به زما خلاف مخالف کېږي نو لهذا یزید په دغه وخت کې د کوفې گورنر نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ څوک و نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ د کوفې گورنر و نو دغه گورنر یې لرې کو او د منصب نه ختم کو یو ظالم چې د هغه نوم عبید الله بن زیاد څه نوم یې و عبید الله بن زیاد مقرر کو او هغه ته وویلو چې ته د حضرت حسین لار ونیسه د چا لار ونیسه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ لار ونیسه نو حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ هغه منصب نه ختم شو نو عبید الله بن زیاد څخه راغی نو هغه نقاب چوله او صرف سترګې کولاوي او دې سره سره دې په آس باندې ناز ده دې د کوفې په دروازې باندې ردن شو راغی او په کوفه کې دا اعلان وکړ چې چا د حسین بیعت کړی دی د مسلم بن عقیل بیعت کړی دی هغه چې کوم دی هغه به زه قتل کوم که چا بیعت کړی دی هغه د بیعت نه واپس شي او نور خلک د حضرت مسلم بن عقیل سره بیعت ونه کړي نو په دغه وخت کې دې ته پته ولګېده چې مسلم بن عقیل د هانی بن عروه د دې په کور کې موجود دی نو لهذا حضرت مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ هغه کوم دی په دې وخت کې دلته ګرځېدو بیعت کې خلکو سره کړو خو چې خلکو د هغه دمکې واورېدلې د عبید الله بن زیاد نو اول ورځې سهار منځ کې دې سره 18000 کسان موجود په دویمه ورځ چې کله د عبید الله بن زیاد دمکې راغلې 12000 موجود شو او په دریمه ورځ 6000 موجود شو او په څلورمه ورځ 4000 کسان په منځ کې موجود دي او په پنځمه ورځ صرف 4 کسان د حضرت مسلم بن عقیل سره په منځ کې
موجود دي. څو کسان؟ کوفې کې دومره خلک وو، هغوی د حضرت مسلم بن عقیل سره دوکه وکړله، او چې کله یې دوکه وکړله نو په دې وخت کې حضرت مسلم بن عقیل حسین رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیږه چې دا خلک دوکهمار دي، ته واپس شه که کوم ځای کې وي. حضرت حسین په دې وخت کې د قادسیه په مقام باندې و، چې دا د عراق سره نږدې یو ځای دی، قادسیه په مقام موجود و. نو هلته چې ورسېدو نو هلته ورته پته ولګېده چې مسلم بن عقیل سره دوکه شوي دی، او دې سره سره دا پته ورته ولګېده چې مسلم بن عقیل شهید شو. اول شهادت د چا وشو؟ مسلم بن عقیل. او بیا دې سره یو ملګری و، هغه شهید شو. او دې ته چې چا پناه ورکړې وه هاني بن عروه، هغه هم شهید شو. نو دا درې واړه شهیدان شو. نو کله چې دي حسین رضی الله تعالی عنہ ته چا خبر ویلو یزید بن تمیمی، نو هغه دا ورته وویلو چې حضرت مسلم بن عقیل شهید شو، او دې سره سره حسین رضی الله تعالی عنہ سره دوکه شوې ده. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ملګرو ته ویلو چې واپس کېږي، او ملګرو سره نه منله، ځکه چې هغه کې څوک د مسلم بن عقیل وروڼه وو، او څوک یې بچیان وو، او څوک یې نور خپلوان وو، رشته دار یې وو. هغوی ویلو چې موږ بدل اخلو. چا نه؟ عبیدالله بن زیاد نه بدل اخلو. خو په دغه وخت کې حسین رضی الله تعالی عنہ سره چا نه منله، خو دې خپل مزل خپله قافله چې کوم مزل دی هغه روان دی، جري دی. نو لاړلو د عراق چې کوم میدان دی هغه ته ویلی شي کرب و بلا، کرب و بلا. نو هغه ځای ته چې دی ورسېدلو، کرب ویلی شي پریشانۍ ته، او بلا ویلی شي مصیبت ته. نو دلته کې چې کله حسین رضی الله تعالی عنہ راورسېده، نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خپل ملګرو ته وویلو 150 کسانو ته چې دا زمونږ اصل قتلګاه دی، دلته کې به مونږه شهادتونه کېږي، لحاظه تیار اوسېږي. او دلته کې عبیدالله بن زیاد، عمر بن سعد چې دا د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ بچی و، هغه یې مخې ته ورولېږو چې د دې لار ونیسه. چا لار ونیسه؟ د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ لار ونیسه. ته وګورئ داسې حالاتو ته صحابه کرام چې کوم دی هغوی هم په دې ټیم کې مجبوره وو. مقابله یې څه شو؟ مقابله یې نه شوه کولی. که نعمان بن بشیر هغه یو ګورنر و، او دې سره سره عمر بن سعد، عمر بن سعد چې کوم دی دا د سعد بن ابي وقاص بچی و. نو دی د 4000 کسانو سره لشکر سره دی د هغه په تلاش کې ووتو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته چې پته ولګېده چې دی زما لار نیسي، نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ تقریر وکړ چې ما ته یا درې خبرې وکړي، یا ما مکې او مدینې ته پرېږدي چې زه واپس شم، او یا ما یزید سره میلاو کې چې زه هغه سره ملاقات وکړم، او یا ما اسلامي سرحداتو ته پرېږدي چې هلته لاړ شم او د کفر خلاف جنگ وکړم. تاسو مسلمانان یې، مسلمانانو سره زه جنگ نه کوم. ګورئ مسلمانانو سره جنگ کول څومره مشکله خبره ده. حضرت حسین رضی الله په هغه حالت کې مسلمانانو د جنگ نه ځان ساتي چې حضرت عبیدالله بن زیاد او د دې څه کوم ملګري دي هغه دې ته تیار وو چې جنگ وشي. نو په دې وخت کې عمر بن سعد څه کوم دی هغه راغی عبیدالله بن زیاد ته دا خبره کوله. په دې کې هغه سره شمر ذوالجوشن دا خنزیر ولاړ و. شمر ذوالجوشن ولاړ و. نو حضرت عمر بن سعد ورته خبره وکړه چې حضرت حسین درې مطالبات دي، درې مطالبات یې پیش کړي دي، لہذا دا مطالبات دې ومنلی شي. نو عمر بن سعد چې کله دا خبره وکړه نو هغه خوشحاله شو چې دا خو به جنگ بس شو، نو حضرت حسین خبره به ومنلی شي. خو دې سره شمر ذوالجوشن څه دی عبیدالله بن زیاد هم ورسره خبره ومنله، صحیح دی. خو شمر ذوالجوشن ورته وویلو چې نه، تر څو پورې ستا په لاس باندې بیعت نه وي کړی. چا ته وویلو؟ عبیدالله بن زیاد ته. چا وویلو؟ شمر ذوالجوشن. تر څو پورې د تا په لاس باندې بیعت نه وي کړی تر هغه پورې موږ حسین نه پرېږدو. نعوذ بالله، تر هغه پورې موږ حسین نه پرېږدو. نو شمر ذوالجوشن خنزیر ته کوم دی هغه دغه ماحول خراب کو، او صحابه کرامو بار بار شهادتونه راتلل، او دې سره تقریبا ډېر لوی تقریبا 2 بچي 3 بچي هغه د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ په دې کې یو عبدالله و، بل ابو بکر و، بل عثمان و، د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ 6 بچي و، چې په دې کې یو حسین و، یو
حضرت عبدالله و یو محمد و یو عثمان و یو ابوبکر و تاسو دینه پته واخلئ چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یا چې کوم دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر عمر سره څومره مینه وه د خپلو بچو باندې څه نومونه ایښي وو د ابوبکر او د عمر او د عثمان نومونه ایښي وو اوس شیعګان چې کوم دی د ابوبکر د عمر د هغه خلاف دي او حضرت ابوبکر حضرت عمر ته نعوذ بالله زندیقان یې نو هغه خو زندیقان نه دي زندیقان څوک دي شیعګان په دې خبره باندې پوه شئ که نه دا ضروري خبرې دي پوه شئ تاسو به بیا یې چلک کربلا څه ته د کربلا څه منظر دی نو لحاظه شیعګانو سره به ستاسو واسطه راشي نو په دې خبرې خصوصي ځان سره ذهن کې یاد وساتئ نو د حضرت حسین څه کوم بچي دي د حضرت حسن څه کوم بچي دي او د مسلم بن عاقل څه کوم د عاقل څه کوم بچي دي او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د هغوی بچو کې اکثر ابوبکر عمر عثمان موجود دي او بیا شیعګان څه کوم دي ابوبکر عثمان یا عمر نه مني نو دا د چا غلطي دی د شیعګانو غلطي دی چې هغوی دې ته کافر یې نو هغه خو کافر کېدلی نه شي نو لهذا کافر څوک شو شیعګان کافر دي نو دې پورې خبره راورسېده چې دغه خبیثان مردار چې کوم د عبدالله بن سبا اولاد دی امر شمر ذوالجوشن په دغه حالات کې قتل عام شروع کو تر دې پورې قتل عام یې وکړو چې تقریبا 10 ورځې په هغه باندې اوبه بند کړه د څښلو اوبه نه وې کوم راشن یې ځان سره د مکې مدینې نه راخستی و هغه راشن ورسره ختم شو راشن څه شو ختم شو او دریای فراته څومره غټ دریا دی د هغو اوبه یې کوم دی پې بند کړلی هغه باندې محاصرې لپاره کسان کېنولو تقریبا 400 کسانو د هغه محاصره وکړه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره د ملګرو مکمل پابندي پې ولګېده 10 ورځې هغه څه کوم دی تږي تېرې کړې تنده یې 10 ورځې تېره کړل دومره ظلم یې ورسره وکړه او شیعګان نن شربتونه څکي اوبه څکي په کار خو دا وایي چې د شیعګانو حضرت حسین سره مینه وې او بیا یې څه کړي وې په کار دې تنده یې تېره کړې وې یو 10 ورځې لکه څنګه ځان وهي همدغه شان دی تنده تېره کړې وې ځکه حضرت حسین تنده تېره کړې وه په کار دی چې ته دومره مینه ورسره لرې نو لحاظه تا ته هم په کار دی چې تنده تېره کړې نو د دریای فرات اوبه یې پې بند کړلې په نهم محرم باندې دا ډېر سخته ورځ وه څوم محرم نهم محرم په دې کې علي اکبر څوک علي اکبر چې دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ بچی و دا ماشوم و تقریبا د 2 کالو دی په خپل کود کې راوچت کو او دی شمر ذوالجوشن او دغه چې کوم ملګري دي هغوی ته یې وښوده چې خدای دپاره دغه ماشوم دی تندې نیولی دی تقریبا 2 ورځې وشوې چې اوبه یې نه دي څکلې دي ته خو اوبه ورکړې هغه شمر د غشې ګزار پې وکړو او هغه بچی یې ورسره په ګود کې شهید کو کوم علي اکبر شهید کو او هغه نه بعد بیا تقریبا په دې ورځې باندې خو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو بل بچی و څوک حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بچی و چې دغه بچی میدان ته راغی او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نو په یوه ورځ کوم د دې سره مقابلې کې راوتي وو دغه خلک یې قتل کړو نو تقریبا 8 کسان صرف حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ځان له قتل چا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ځان له قتل کړو دومره خبره ده دې خبرې کې زه لږ کنفیوز یم چې دا صحابي و که نه و رضی الله تعالی عنہ ویل پکار دی او که نه دی ویل خو صحابي نه و صحابي نه و دا به تابعي و حضرت حسین رضی الله تعالی نو څوک کسان یې قتل کړو حضرت عباس تاسو سوچ وکړو چې 10 ورځې دې باندې روپۍ بنده او دې باندې اوبه بند دي او بیا څه کوم دی هغه د لوږو تندو والا خلک هغه د لوږو تندو خلک هغه څه کوم دی 10 کسان قتل کړو هغه نه بعد 10 محرم راغی د 10 محرم د ماسپښین منځه ته حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ودرېده حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله سجدې ته لاړو نو په دغه ټیم کې شمر ذوالجوشن او دې سره سره سنان بن عمر دا دواړه راغلو شمر ذوالجوشن یو غشه وویشتو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته ولګېدو او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ زخمی شو او بیا د بل سنان بن عمر هغه بل غشه وویشتو او دې سره سره یو بل
مردار راغی هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نه سر کړ. نعوذ بالله ته حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نه سر کړ چې دا درې واړه شمر ذل جوشن او سینان او یو بل هغه څه کوم دی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نه سر کړ. خو په دغه وخت کې د لسو ورځو کې چې په دوی باندې سخت حالات راغلي، سخت مصیبات راغلي، خو په یو وخت کې دوی منځ نه دی پرېښلی. دوی منځونه کول په څه سره؟ اوبه خو نه وې تیمامه سره، دریای فرات سره وو او دریای فرات اوبه بې بنده وه. نو حضرت حسین هم شهید شو. چې کله حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو، نو په دغه وخت کې دغو ظالمانو د دې نور اولاد سره ظلم وکړو. نو حضرت زینب هغه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خور وه، څه وه؟ نو هغې تقریر وکړو، هغه په ژړا ژړا په چغو چغو وژړل او ویې ویلو چې ظلم خو مو سره هسې وکړو، اوبه مې پرې بندې کړې وې او بیا د کوفې چې کومې ښځې وې هغه راووتې اوازونه یې کول یا حسین یا حسین. دا د چا اولاد و؟ د عبیدالله بن زیاد او د یزید. نو هغه ماتم د هغه ځنه شروع شوی دی. د شیعګانو دا ماتم چا شروع کړی دی؟ هغو خلکو شروع کړی دی چې د هغو چې کوم مشران وو هغوی حضرت حسین شهید کو او د هغوی چې کومې ښځې وې کورونو کې څه شروع کو؟ ماتم یې شروع کړ چې یا حسین وا حسین، یا حسین وا حسین. ظلم وشو او ظلم وشو. نو زینب وفرمیل چې خلکو تاسو ته کوم دی مونږ ته خطونه راولېږل، تقریبا 12,000 خطونه تاسو راولېږل او دې سره سره څه کوم دی حضرت حسین مو شهید هم کو او بیا ماتم تاسو کوئ چې دی شهید کو. چا شهید کو؟ خو دعا یې وکړه الله رب العزت ته یې وفرمیل چې یا رب العزته تر قیامته پورې دغو خلکو نه دغه انتقام واخلې ته لکه څرنګې اوس دغه ټټر وهي خپل ځنونه وهي چې تر قیامته پورې دغه ټټر وهي او دغه یا حسین وا حسین نارې کوي. نو هغه خلک څوک دي؟ هغه شیعګان دي. الحمدلله سنیانو کې داسې څوک نشته چې دا نارې لګوي چې یا حسین وا حسین. هغه د یزید اولاد، هغه د عبیدالله بن زیاد اولاد، هغه د شمر اولاد، هغه د سینان بن عمر اولاد څه کوم دی هغه تر اوسه پورې لګیا دي خپل ځانونه څه کوي؟ وهي. نو لہذا هغه ماتم شروعات چا وکړو؟ د صحابهو مخالفت چا وکړو؟ اول د شیعګانو مشر عبدالله بن سبا. نو بیا د دې څومره اولاد ختم شو، شهیدان شول ټول، صرف زین العابدین پکې پاتې شو. څوک پاتې شو؟ زین العابدین پاتې شو. چې زین العابدین بیمار و او دغې زینب دید باندې لوپټه اچولې وه، دې مرګ ته نه ویل کوو. نو زین العابدین هم د دوی لپاره ازار وکړو، خیرې وکړې او وی فرمیل چې الله رب العزت د قیامته پورې تاسو نه دغه انتقام واخلي چې تاسو نه بدل واخلي چې تر قیامته پورې تاسو خپل ګریوانونه شلوئ او خپل ځانونه وهئ او خپل یا حسین وا حسین نارې لګوئ. نو دا چا وویل؟ زین العابدین. زین العابدین د چا زوی و؟ حضرت حسین. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د اولاد څه کوم دی؟ نو حضرت زینب وفرمیل چې ای ظالمانو تاسو خو دومره ظلم وکړل چې زمونږ ټول ملګري زمونږ خپل خپلوان رشته دار مو اهل بیت مو ټول شهیدان کړو، خو دغه بچی خو ورته پرېږدئ که نه؟ دا زین العابدین پرېږدي چې دغه د اهل بیتو هغه څه کومه سلسله دی هغه ختمه نه شي. نو هغه نه بعد څه کومه سلسله تر اوسه پورې جاري ده، هغه د چا نه جاري ده؟ زین العابدین. امام باقر صاحب، امام جعفر صاحب، جعفر صادق صاحب، هغه چې څومره لوی بزرګان تیر شوي دي، د ولیان تیر شوي دي او سیدان تیر شوي دي، دا د چا اولاد دی؟ زین العابدین. بیا شمر ذلجوشن او سنان بن عمر د دواړو د انعام ګټلو دپاره د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سار د چرته ولیږو؟ عبیدالله بن زیاد ته ولیږو چې دی مونږ ته انعام راکړي. نو عبیدالله بن زیاد خنزیر څه کوم دی؟ دا ډېر لوی زني، لوی فاسق او فجر، لوی بړوی انسان و چې دومره لوی صحابي شهید کو. نو هغه نه بعد عبیدالله بن زیاد په لاس کې چوکه راخیسته او د حسین په شونډو مبارکو باندې تیروي او ورته دا خبره کوي چې دا وګوره دا څه کوم دی، دې باندې به د رسول الله شونډې مبارکې لګېدلي. په دې ټایم کې زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ یو لوی صحابي موجود دی، هغه په ژړا شو، ورته فرمایي چې خبیثه ای مرداره قسم په خدای دی ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغو شونډو مبارکو باندې دا ښکل کړی دی او خپلې شونډو مبارکې دي حضرت حسین رضی الله تعالی شونډو سره لګېدلي دي او ته نن دې باندې شوکه لګوې او دې باندې ظلم کوې. تا پې ظلم وکړو، نور ظلم نه شو برداشت کوی. نو زید بن ارقم هغه د ظلم نه
بچ کو او هغه نه بعد هغه سر مبارک عبید الله بن زیاد چاته ولېږو یزید ته ولېږو یزید په دې خبره باندې خفه شو او یزید وویل چې ما خو دومره ظلم نه درته نه وویلو عبید الله بن زیاده تا خو ډېر ظلم سره کړی دی خو به هر حال نو اوس کار شوی دی نو او یزید دا خبره ولې کوله هغه وایي چې کچېرې دا دوی خو د حسین شهید کو او د حسین د شهادت د وجې نه زما نفرت به د خلکو زړونو کې کښېني نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه سر یزید ته لاړو او هغه نه بعد دغه تقریبا لویه قافله شهیده شوه اهل بیت څومره شهیدان شو یو زینب پکې پاتې شوه او دې سره زین العابدین پاتې شو خو بیا رسوی ګورې هر فرعون دوپاره څوک وي مساوي مختار ثقفي دا ډېر لوی عقیدې خراب وي عقیدې په باره کې به څه نه چې د دې عقیده څه وه خو د اهل بیتو په باره کې ننګ کړی دی او بیا دغو ظالمانو سره دغه مختار ثقفي داسې ظلم کړی دی چې تاریخ یاد ساتلی دی ګورې چې کله دا مردار شو دغه عبید الله بن زیاد یو مار راغی مار د دې په پوزه کې ناوته او په خوله راووتو او بیا په خولې ناوتو په غوږونو یې راووتو لکه څرنګه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د لاش بې حرمتي کړې وه الله رب العزت د هغه د لاش څه شی وکړو بې حرمتي وکړله او هغه نه بعد شمر ذوالجوشن او سنان بن عمر د دواړه راخیستلو او د خره په پسته کې واچولو د خره پسته کې هغه کو هغه نه بعد د دواړه ور واچولو او ور یې ورکړو ویسول او هغه نه بعد اساني راوستل په دې باندې تیر کړو داسې ظلم یې ورسره وکړو چې تاریخ یاد ساتي تاریخ لیکلی دی چې د هغه کوم د اهل بیتو سره ظلم کړی او بیا دا خبره وکړه مختار ثقفي چې تر قیامته پورې اهل بیتو ته څوک لاس تېر نه نو دې سره لکه څرنګه دوی اهل بیتو سره ظلم کړی او مختار ثقفي څه کوم دی ټیک دی هغه د عقیدې اعتبار سره ټیک نه و تاسو په دې خبرې داسې نه دا یو بزرګ انسان نه و د یو عقیدې اعتبار سره هغه ټیک نه و خو یاد وساتئ په اهل بیتو باندې ننګ کړی دی نو مختار ثقفي هغه خلک څه کړو مردار کړو او داسې ظلم یې ورسره وکړ چې د خرو په بستکو کې وسول نو ګورې دا د کربلا واقعه وه د کربلا دا هغه لویه واقعه کربلا هغه میدان دی چې دې کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی او هغه میدان دی چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ باندې اوبه بند شوي وي نو د نن څه کومه ورځ ده په دې ورځې باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت شوی دی د ماسپښین په لمانځه باندې تاسو ته ما خبره وکړه شمر ذوالجوشن او سنان بن عمر او دې سره سره یو بل مردار و هغه درې واړو چې کوم دی هغه شهید کو او د ماسپښین منځه باندې هغه شهادت وشو نن ورځ چې کوم دی دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا خلک چې نارې لګوي چې د حضرت حسین دې ورځې ته دا فضیلت د حضرت حسین د وجې نه دی حاصل دا مخکې فضیلت والا وه لکه څرنګه د رمضان روزو ته فضیلت حاصل دی مخکې دور کې د نبي علیه السلام دور نه مخکې دا فضیلت چاته حاصل و د محرم څه کومې روژې دي او د عاشورې څه کومه ورځ د دې ورځې ته حاصل و په دې ورځې موسی علیه الصلاة وسلام الله رب العزت هغه سمندر کې څه کوم دی لیارې ویر کړي بچ کړی دی نو به هر حال دا و د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ واقعه او د کربلا واقعه نو بزم خو ځان څه نن مشکل دی د ډېرو ملګرو دا خواهش و چې ماسپښین تاسو ور کومه کربلا واقعه دی هغه بیان نه کړه نو اوس یې بیان کړي